बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 क्लास मैथ्स के एक्सरसाइज 7.5 नन मोंग द कोल कोशिश को द सोलनरी पे की प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इदा साबित के च द साइड द साइड बराबर ले न मोंग द दे सवालनु शुरू कोल नमख के द दे द पारा च कम पकार फार्मूलाज दी अगर डिराइव को न मोंग मख के एक्सरसाइज इसकी वैल्यू च द sin थीटा دا ستوي थीटा د دې پر موږ یو فکر ویلو سلیم پر هټ یا سم پیپل هیو دا یو د دې لپاره فکر وا نو پیپل هیو پرپینډیکولر ډیوایډ بای هایپوټینیوس سره د دوه ریشو دا ساين اف थीटा دا شان یو بل موږ سره کتا بوکا ہے کاز د پاره کتا کې کاف د کاز د پاره شو بوکا کې دا بے د بیس د پاره شو او ہے کې دا ہے د هایپوټینیوس د پاره شو نو cos थीटा د بیس ډیوایډ بای هایپوټینیوس برابر شو ټینجنټ د پاره مو سره فارمولا و ټین پر بیٹ ټین د ټی دا ټینجنټ د پاره شو پر کې را پی د پرپینډیکولر د پاره شو او بیٹ کې دا بی د بیس د پاره شو تاسو هغه پریویس ویډیو وګورئ ایکسرسایز 7.4 والا مونږ دالتا تفصیلا کړی دي تاسو ورته بارکه بیا فل ډسکشن ال تملاو شي جدای زم کوم دا چې تاسو کتلی دي دام پای کې ویلو چې sin थीटा रेसिप्रोकल وی कोसिकेंट थीटा هغه برابر وی هایپوټینیوس ډیوایډ بای پرپینډیکولر او د cos थीटा रेसिप्रोकल تمنګ نوم ورکو سیکینټ थीटा چې کله تاسو هایپوټینیوس ریشو والی بیس سره دا شان د ټینجنټ थीटा रेसिप्रोकल لمونږ نوم ورکو کوټینجنټ थीटा او برابر شي بیس ډیوایډ بای پرپینډیکولر دا د مونږ پریویس ایکسرسایز کې مونږ دا ویلو نو مونږ دا داسې لیکل شو چې sin थीटा او کوسیکینټ थीटा دا د یو بل ریسیپروکل وینو sin थीटा دا 1 اوور کوسیکینټ थीटा برابر شي یا کوسیکینټ थीटा دا د 1 اوور sin थीटा برابر شو دا د یو بل रेसिप्रोकल ली شان مونږ دلته دا سیکینټ थीटा او cos थीटा د یو بل रेसिप्रोकल لی دا لیکل شو مونږ چې cos थीटा دا برابر وي د 1 اوور سیکینټ थीटा یا سیکینټ थीटा ویل شو چې دا برابر وي د 1 اوور cos थीटा لاست کې چې کوم ټینجنټ او کوټینجنټ وي نو مونږ دا ویل شو چې کوټینجنټ थीटा is equal to 1 over tangent theta یا tangent theta is equal to 1 over cotangent theta نو دا مونږ د یو بل ریسیپروکل وی نو دا مونږ بیا ریسیپروکل کې داسې بیا لیکلی شو سایز د پاره چې کوم نور امپورټنټ دی هغه بیا مونږ راوښکو مونږ د ایکسرسایز کې به دا وایو چې ټینجنټ थीटा دا برابر وي د sin थीटा ډیوایډ بای cos थीटा sin थीटा برابر وي د پرپینډیکولر ډیوایډ بای هایپوټینیوس دلته تاسو کته شي डिवाइड बाय cos थीटा रे बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस او دا टेंजेंट थीटा په خپل ځای روان دي نو دا हाइपोटेन्यूस کینسل شو جنراله پرپینډیکولر ډیوایډ بای بیس د ټینجنټ थीटा ویلیو نو دی ځانم ټینجنټ थीटा از ایکوال ټو پرپینډیکولر ډیوایډ بای بیس را لې او دی ځانم راځي مطلب دا ټینجنټ थीटा دا برابر وی sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा ذکر دی رزلټ هم تاسو سره پرپینډیکولر ډیوایډ بای بیس راځي لاست چې موږ نور فارمولې راخو هغه موږ د پیتاګوراس تیورم د ایکسرسایز لپاره راخو نو پیتاګوراس تیورم سوی دا وایي چې هایپوټینیوس سکوير is equal to perpendicular square plus base square دا زمونږ پیتاګوراس تیورم دی د دې لپاره خپل ساين د cos او د ټینجنټ ریلیشنشپ جوړول غواړم نو زه دا ایکویشن نمبر 1 یعنی پیتاګوراس تیورم په هایپوټینیوس سکوير باندې ډیوایډ کم چې دا سیټ ډیوایډ کوم دا پرپینډیکولر بم ډیوایډ کم بیا په هایپوټینیوس سکوير او دا بیس پم زه ډیوایډ کم په هایپوټینیوس سکوير باندې هایپوټینیوس دا یو سره کینسل شو 1 را لې 1 سکوير نم 1 راځي perpendicular divide by hypotenuse लिखता सो चेक के perpendicular divide by hypotenuse दार sin थीटा बराबर हुई चूंकि दा स्क्वायर दी दिल तबराशी sin स्क्वायर थीटा बेस डिवाइड by hypotenuse दाता सो चेक कोले शिदार cos थीटा बराबर ले नो देना मुंग सरराले sin square theta plus cos square theta is equal to 1 दाता सो दा सिम लिखले शे
cos square theta plus sin square theta is equal to 1 दाड़ू मनाए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दा چې موږ د پیتاګوراس تیورم نه حاصل کړه موږ پرپینډیکولر سکوير باندې ډیوایډ کیو فارمولا یو آیډنټیټي براوخو او لاست کې بیا موږ په بیس سکوير باندې ډیوایډ کړو یو بل آیډنټیټي 3 آیډنټیټیز دا به موږ بیا د ایکسرسایز کې پکاريږي دا موږ یو بل آیډنټیټي راوخو موږ په مخ کې هایپارټینیوس باندې ډیوایډ کړو اوس په پرپینډیکولر باندې ډیوایډ کو دواړه سیډه hypotenuse divided by perpendicular نو دا وګورئ تاسو دا کو secant theta برابر دی hypotenuse divided by perpendicular او دلته را سکوير دی کو secant د پاسه ما سکوير راوست دلته راځي 1 1 سکوير تاسو والے 1 راځي base divided by perpendicular نو تاسو سره perpendicular divided by base د tangent چې دا الټه کې base divided by perpendicular دا براشي cotangent دا براشي cotangent square theta نو 1 plus cotangent square theta دا تاسو سره برابر راغلو د کوسیکینټ سکوير تھیټا نه تاسو سره یو بل آیډنټیټي تاسو ثابت کړه اوس لاست کې موږ د پیتاګوراس تیورم دا موږ په بیس سکوير باندې ډیوایډ کوو دواړه سره هایپارټینیوس ډیوایډ بای بیس تاسو ګورئ دا سیکینټ تھیټا برابر دی نه د وشي سیکینټ سکوير تھیټا ځکه دواړه د پاسه سکوير دی perpendicular divided by base دا tangent theta برابر دی دا بشي سکوير ځکه د دواړو د پاسه سکوير دی پلس بیس divided by base ان راځي 1 او 1 4 سره سکوير والے او مګین ته 1 راځي دا موږ بیا داسې لیکلی شو چې 1 plus tangent square theta is equal to secant square theta دا موږ سره یو بل آیډنټیټي لاس آیډنټیټي موږ سره راکړه دا سیټ اف فارمولاز دي دا سیټ اف آیډنټیټیز دي د एक्सरसाइज کول لپاره دا مونږ د نه مخکې ډیسکس کړل اوس مونږ په دې سوالونو باندې سٹارټ اغسته منه کوېسچن د پکې سیکینټ سکوير تھیټا -1 انټو cos سکوير تھیټا وای دا برابر راولي د sin سکوير تھیټا مونږ لیفټ هاند ساید واخلو او رائټ هاند ساید ته بیا راولو نو سیکینټ سکوير تھیټا مونږ اوس سوي یو فارمولا مونږ ویلا وی نو دیس پلس ټینجنټ سکوير تھیټا دا برابر وي تاسو سره د سیکینټ سکوير تھیټا secant square theta پر تاسو 1 plus tangent square theta دا لګول شي مونږ به secant square theta په ځای دغه بریکټ کې ولګو 1 plus tangent square theta او دغه -1 په خپل ځای باندې دی دا cos square theta په خپل ځای باندې نو مونږ دلته د secant square theta ویلو لګول +1 او -1 دا به بل کینسل کی tangent square theta او پاتې شي multiply by cos square theta tangent theta موږ مخکې وې چې tangent theta دا برابر وي د sin theta divided by cos theta نو دې دوړ د پاسه و سکوير ذکر راځي زموږ د سوال کې د tangent د پاسه سکوير دی دا د tangent theta ما equivalent لګو sin square theta divided by cos square theta او دا cos square theta دا cos square theta cancel شو نو تاسو سره رااله sin square theta او تاسو سوال ته وګورئ نو دا تاسو سره وګورئ کوم ساید باندې دی دا تاسو سره دی په رائټ هاند ساید باندې زموږ دا جواب دا د رائټ هاند ساید برابر شي موږ لیفټ هاند ساید اغسته او رائټ هاند ساید ته راغلو دا اوس موږ لا کوېسچن نمبر 2 راکړی شوی دی دا ثابتول چې ټینجنټ تھیټا پلس سیکینټ تھیټا دا برابر وي 1 پلس ساین تھیټا ډیوایډ بای کاس تھیټا موږ لیفټ هاند ساید اخلو او رائټ هاند ساید به راولو نو د لیفټ هاند ساید کې تاسو وګورئ ټینجنټ تھیټا دی او ټینجنټ تھیټا تاسو وسوي ساین تھیټا ډیوایډ بای کاس تھیټا برابر وي او سیکینټ تھیټا تاسو چې دا ریسیپروکل وي د کاز نو دې په ځای لګول شم 1 اوور کاس تھیټا هغه د سیکینټ په ځای لګول او دا د ټینجنټ په ځای دلته به تاسو ال سی ام واخلئ کاس تھیټا به تاسو یو پرې ولیکئ او دا برنی به پلس کې ساین تھیټا پلس 1 تاسو دا داسې هم لیکلی شئ 1 پلس ساین تھیټا مخکې رسته کول باندې دی کې فرق نه راځي a پلس b از ایکول ټو b پلس a او دا تاسو سره وګورئ کوم ساید باندې دی دا تاسو سره دی په رائټ هاند ساید باندې نو موږ لیفټ هاند ساید اغستی او رائټ هاند ساید ته راغلو تاسو به دې سره ولیکئ hence proved question number 3 کې موږ سره cos theta minus sin theta whole square is equal to 1 minus 2 sin theta cos theta دا ثابتول موږ دې کې بیا لیفټ هاند ساید واخلو دا موږ سره وګورئ یو ویل نون فارمولا د a minus b whole square
دا موږ سره برابر وي a square plus b square minus 2ab. a په ځای وګورئ تاسو سره دې سوال کې دی cos theta او دا د b ځای دی نو دا د b ځای په ځای موږ لګو sin theta. ab دی بیا 2ab. a په ځای دی cos theta او د b په ځای دی sin theta. cos square theta دا نه به راشي plus sin square theta minus که دا داسې ولیکم sin theta مخکې ولیکم او cos theta وروسته ولیکم هم پې څه پروا نه کوي. cos square theta plus sin square theta دا موږ سره څه برابر وي د 1. دا موږ ته فارموله معلومه ده تاسو به دلته ریزن ولیکئ because cos square theta plus sin square theta is equal to 1 او دا بل minus 2 sin theta cos theta دا په خپل ځای باندې شو. دا موږ لیفت هینډ سایډ اغستی و او راغلی دی رایټ هینډ سایډ. دې سره به هم تاسو اګین ولیکئ hence proved او دا به ورسره ولیکئ بیا. څلورم نمبر سوال دی موږ سره cos square theta minus sin square theta is equal to 2 cos square theta minus 1. موږ د لیفت هینډ سایډ نه رایټ هینډ سایډ راولو. موږ لیفت هینډ سایډ ځان ته لیکلی دی. رایټ هینډ سایډ ته وګورئ تاسو سره sin square theta نشته. دلته نه به موږ دا sin square theta ختم کړو. اوس په دا ختمو څنګه دې په ځای به څه لګو دا ماینس په خپل ځای sin square theta په ځای به موږ څه لګو دلته. اوس دا جواب معلومولو لپاره موږ سره فارموله ده cos square theta plus sin square theta is equal to 1. دې نه ځان له sin square theta ویلو معلومه کوي. دا cos square theta ته a په له واړوئ دلته دی پلس کې دی چې دې په راشي دی به ماینس کې شي نو sin square theta په ځای موږ لګولی شو 1 minus cos square theta. دا به تاسو لږ حل کړئ. دا ماینس وردننه کې نو دا 1 به ماینس شي. دا ماینس او ماینس دا به شي پلس cos square theta 1 cos square theta او 1 cos square theta. دې نه به راشي 2 cos square theta minus 1. دا تاسو لیفت هینډ سایډ اغستی و او راغلو ته وګورئ تاسو کوم یو سایډ رایټ هینډ سایډ. دې سره به هم تاسو ولیکئ hence proved او دا ورته لاندې بیا ولیکئ. Question 5 ته tangent theta plus cotangent theta is equal to secant theta into cosecant theta. موږ ته د لیفت هینډ سایډ نه رایټ هینډ سایډ راوستلی. موږ لیفت هینډ سایډ راواخلو tangent theta د دې په ځای موږ داسې لیکلی شو sin theta divide by cos theta. دا موږ لیکلی شو موږ دا ویلی دي چې cotangent theta د دې الټه دی نو موږ د cotangent په ځای به لیکلی شو بیا cos theta divide by sin theta. دا موږ دې ریسیپروکل لګو چې tangent theta دې برابر شي نو cotangent په دې الټه برابر وي. د دې دواړو موږ LCM واخلو. دا دواړه یو شان نه دي جست پراډکټ پر دې LCM شي. دا دواړه تاسو په cos theta ډیوایډ کړئ. cos theta sin theta راواخلئ او په cos theta ډیوایډ کړئ. دا cos theta کینسل شي sin theta پاتې شي. دغه sin theta دې sin theta سره ملټیپلای کړئ. sin theta او sin theta دینه به راشي sin square theta. sin به دوه پیرې شي پلس اوس دا راوالی اګین او په sin theta ډیوایډ کړئ. مطلب دا تاسو راوستلی ولاندې ورته sin theta لګولی نو sin theta به کینسل شي cos به پاتې شي. دا cos او cos ملټیپلای کړئ دینه به راشي cos square theta او دا مونږ یو فارموله کې اوس وسوي sin square theta plus cos square theta دا د 1 برابر وي. دلته زه 1 لیکلی شم نو مونږ دا بیا 1 سره یو بل 1 ملټیپلای کې ولګو. دا مونږ بیا ځان له جدا جدا کو 1 over cos theta دا جدا کو او 1 over sin theta دا جدا کو. 1 over cos theta دا مونږ ویلی دی چې دا برابر وي د secant theta او 1 over sin theta دا برابر وي د cosecant theta. رزلټ ته وګورئ چې کوم رزلټ مونږ راوستل غواړو لیفت هینډ سایډ نه رایټ هینډ سایډ هغه مونږ سره اویلیبل دی نو دې په ځای مونږ لګولی شو رایټ هینډ سایډ. نو لیفت هینډ سایډ تاسو برابر راوسته د رایټ هینډ سایډ. دې سره به مګین ولیکئ hence proved. Sin 6 ته 1 minus sin theta divided by cos theta دا برابر راوستلی دی cos theta divided by 1 plus sin theta. مونږ لیفت هینډ سایډ واخلو. دا زموږ لیفت هینډ سایډ دی. مونږ د دې 1 minus sin theta دې سره مونږ ملټیپلای کو 1 plus sin theta. 1 plus sin theta بره ملټیپلای کوو نو لاندې به هم بیا 1 plus sin theta سره ملټیپلای کو. دلته یو بره فارموله جوړه شوه a plus b a minus b. a plus b او a minus b دا تاسو ویلی دی a square minus b square. a په دلته وګورئ تاسو سره 1 دی او b په دا دواړو کې تاسو سره sin theta دی. دا a square minus b square فارموله ما د a minus b
a plus b په ځای ولګوله. دلته فارموله نه اپلای کی دا به جست ملټیپلای کې راشي cos theta سره به ملټیپلای کې راشي 1 plus sin theta. دا به شي 1 سکویر نه راځي 1 minus sin square theta دا په خپل ځای باندې دینه به راشي 1 minus sin square theta او لاندې دا cos theta multiply by 1 plus sin theta دا په خپل ځای باندې. اوس 1 minus sin square theta value دا سره راځي نو موږ به ځان له دا معلومه کو. موږ ته پته ده cos square theta plus sin square theta is equal to 1 برابر وي. تاسو دا sin square theta د دې په ځای راوړئ دا به شي 1 minus sin square theta دا برابر شي د cos square theta مطلب دی 1 minus sin square theta په ځای لګولی شم cos square theta لاندې دا cos theta په خپل ځای باندې او 1 plus sin theta په خپل ځای باندې. بره وګورئ دوه cos دي لاندې یو cos دی یو cos به دې سره کینسل شي لاندې به ختم شي بره به یو پاتې شي cos theta divide by 1 plus sin theta او دا تاسو کتی شي چې دا تاسو سره کم سایډ دی دا تاسو دی right hand side. نو مونږ دا ثابت کړه چې left hand side دی کې د right hand side. سوال له مونږ سره 7 نمبر sin theta into under root 1 plus tangent square theta وی دا tangent theta برابر وي. مونږ دا د ثابتولو کوشش کوو. left hand side مونږ راواخلو sin theta په خپل ځای پرېږدو. دا دننه بریکټ کې یو فارموله تاسو سره یو آیډنټیټي تاسو ته پته ده 1 plus tangent square theta دا برابر وي تاسو سره د secant square theta. نو دې په ځای لګولی شم secant square theta دا سکویر او سکویر روټ په یو بل سره دی کینسل کی نو پاتې به شي صرف secant theta او تاسو دا هم ویلو چې secant theta دا ریسیپروکل دی د cos theta نو 1 over cos theta مونږ دې په ځای ولګو sin theta په خپل ځای او د secant theta په ځای مونږ لګولی شو 1 over cos theta دې لاندې 1 ولګوئ ملټیپلای کوي sin theta 1 ځا sin theta cos theta 1 ځا cos theta sin divide by cos دا مونږ مخکې ووي دا د tangent theta برابر وي. نو مونږ اغستی و left hand side او راغلی ته وګورئ تاسو کوم یو سایډ right hand side دې ته به تاسو ولیکئ is equal to right hand side hence proved this is equal to this. question 8 کې cos theta برابر راوستلی دا under root 1 minus sin square theta دی کې زه دا right hand side علم او left hand side ته مونږ راولون دا زمونږ right hand side دی. مونږ د دې ویلیو مونږ معلومو ځان له مونږ ته پته ده cos square theta plus sin square theta دا برابر وي د 1 نو مونږ ځان له دا sin square theta اپله واړو دا به شي 1 minus sin square theta دا برابر شي د cos square theta نو 1 minus sin square theta په ځای لګولی شم cos square theta نو دې په ځای مونږ لګو cos square theta سکویر او سکویر روټ به دا تاسو سره کینسل شي او پاتې به شي تاسو سره cos theta او تاسو هغه وګورئ ستاسو د left hand side. question number 8 مونږ کوو مونږ right hand side اغستی و او راغلی ته کم سایډ left hand side چې تاسو سره د cos theta. question 9 کې بیا left hand side نه right hand side راوستلی نو مونږ left hand side اغستی دی دا مونږ سره یو فارموله ده a plus b a minus b او a plus b a minus b تاسو ته معلومه ده a square minus b square دا برابر وي a په ځای ما سره دلته وګورئ 1 او b په ځای تاسو سره د cos theta دا تاسو 1 less square والی راځي دی نه 1 minus cos square theta دا په خپل ځای 1 minus cos square theta مونږ ویلو ځان له معلومو مونږ ته پته ده cos square theta plus sin square theta is equal to 1 دې سوال کې تاسو سره دا ماینس کې دی نو cos square theta چې اپله لړ شي هله به تاسو سره دا ماینس شي 1 minus cos square theta د دې په ځای لګولی شم sin square theta دا ما دلته ولګو cos دا برابر دی نو sin square theta دا د چا ریسیپروکل وي یا له دې ریسیپروکل څه وي د sin square theta ریسیپروکل وي cosecant نو موږ دا لیکلی شو 1 over cosecant او دې د پاسه سکویر دی د cosecant د پاسه به هم سکویر راځي او دا تاسو کتی شئ دا تاسو دی right hand side نو موږ left hand side اغستی و او راغلو ته right hand side دلته به تاسو دا ریزن ورسره لیکئ because sin theta دا برابر وي 1 over cosecant theta دا ستاسو ریزن دی دا به ورسره پیش کوئ دا سو بیا ولیکئ چې left hand side 1 plus cos theta into 1 minus cos theta دا دی برابر وي. question number 10 د left hand side نه موږ right hand side راولو دې کې وګورئ موږ دا left hand side واستو نو دې دا یو ټرم دی دا بل ټرم دی دې کې وګورئ دا cos x دا موږ ته کامن اغستی شو چې cos x دې نه کامن تاسو والی پاتې شوی شي دلته 1 دلته نه cos x کامن والی minus
sin square x په پاتې شي تاسو سره. نو 1 minus sin square x د دې ویلیو موږ ځان له معلومه کو او بیا دلته ولګو. اوس موږ ته د دې څه پته را موږ ته پته را cos square x plus sin square x دا برابر وي د 1 ځان دا sin square ته اپل راواړوي دا به شي ماینس کې نو 1 minus sin square x په دې به تاسو ولګوئ cos square x cos به تاسو ملټیپلای کوئ دا یو cos دی دا دوه cos دي ټوټل به تاسو سره راشي cos cube x او cos cube x تاسو لږ وګورئ دا تاسو کوم سایډ دی دا دی تاسو رائټ هینډ سایډ مطلب مونږ دا دواړه سایډه برابر راوستل hence proved دا برابر وته تاسو لیکئ. کوېسچن نمبر 11 دی لیفټ هینډ سایډ بیا رالو او رائټ هینډ سایډ راوستو ته کوشش کوو. لیفټ هینډ سایډ کې تاسو سره 1 plus cos x او sin x دا یو شان نه دي دې مونږ LCM واخلو او ول دې دواړو پراډکټ راشي sin x into 1 plus cos x پر دې LCM راشي تاسو به دا راواله او په دې به ډیوایډ کړئ 1 plus cos x 1 plus cos x په کینسل شي sin x په پاتې شي دا sin x دې sin x سره به تاسو ملټیپلای کې ولګوئ پلس اوس په تاسو دا راواله او په sin x په ډیوایډ کې نو دا برکه دا وته لاندې کې sin x په کینسل شي 1 plus cos x سره به ملټیپلای کې راشي 1 plus cos x sin x او sin x ملټیپلای کې نه راشي sin square x دا تاسو سره a plus b او دا a plus b نه a plus b whole square شو او a plus b whole square بیا مونږ د فارمولې په ترو باندې ځان ته لږ په اسانه کولاولی شو a plus b whole square تاسو کولاو کوئ هغه څه برابر وي a square تاسو سره 1 دی 1 له چې هر سره سکویر راوالی تاسو به مکه 1 راځي b square دلته cos square x به شي plus 2ab 2a 2 او 1 ملټیپلای کوي 2 راځي او b سره ملټیپلای کوي نه راشي 2 cos x او لاندې دا sin x into 1 plus cos x دا په خپل ځای باندې نو دا sin square x plus cos square x دا به یو ځای ولګوئ دا 1 په خپل ځای باندې او دا 2 cos x دا په خپل ځای باندې او دا لاندې ډینامینیټر کې دا هنسي دا sin x into 1 plus cos x په خپل ځای sin square x plus cos square x لري په دا به 1 ولګوئ 1 plus 1 دا به تاسو کې د راځي 2 او 2 cos x دا په خپل ځای شو divide by sin x into 1 plus cos x دا په خپل ځای باندې دلته نه تاسو 2 کامن اغستی شئ چې 2 چې تاسو کامن والی دلته پاتې شي 1 plus cos x په خپل ځای او لاندې او تاسو سره پاتې شي sin x into 1 plus cos x دا 1 plus cos x او دا 1 plus cos x په کینسل شي بر او پاتې شي 2 او لاندې به شي sin x دا داسې لیکلی شم بیا 2 into 1 over sin x او 1 over sin x دا مونږ ته پته ده دا د cosecant x برابر وي دا 2 cosecant x دا ستاسو کوم یو سایډ و دا ستاسو رائټ هینډ سایډ نو مونږ دا ثابته کړه چې لیفټ هینډ سایډ مونږ استه او رائټ هینډ سایډ کې 2 cosecant x دا راغلو. Question number 12 sin x divided by 1 plus cos x is equal to 1 minus cos x divided by sin x مونږ دې کې دا لیفټ هینډ سایډ اخلو او رائټ هینډ سایډ به بیا خپل راشي دا sin x divided by 1 plus cos x دې سره مونږ ملټیپلای کو او ډیوایډ کو 1 minus cos x نو نیومریټر او ډینامینیټر دواړه ملټیپلای کوي او 1 minus cos x باندې بره به دا صرف جسټ ملټیپلای کې راشي sin x او 1 minus cos x ملټیپلای کې راغله لاندې یو فارموله ده a plus b a minus b دا ویل نون فارموله ده a square minus b square a په تاسو سره 1 دی دلته او b په تاسو سره دی cos x 1 له سکویر والی 1 راځي cos به سکویر شي 1 minus cos square x پر راشي او برنی به په خپل ځای په ملټیپلای کې یو بل سره ولګي 1 minus cos square x مونږ ځان له ویلیو معلومو نو مونږ ته پته ده cos square x plus sin square x دا تاسو سره برابر وي د 1 ځان له دا cos square x دې په راواړوئ دا به شي 1 minus cos square x دا برابر شي تاسو سره sin square x نو 1 minus cos square x په دې مونږ لګو sin square x دا مونږ ته پته ده دې ځای نه مونږ ځان له معلوم کو او دا برنی دا په خپل ځای باندې دا sin یو دی دلته لاندې sin 2 دی یو sin بلې سره کینسل شي یا لاندې به یو sin پاتې شي 1 minus cos x divide by sin x او دا تاسو کته شي دا تاسو سره دی رائټ هینډ سایډ
نو مونږ دا سوال هم دواړه سیډه برابر راوستل. کوېسچن 13 کې مونږ دا لیفټ هینډ سایډ اخلو ور 1 پلس کاز a پلس 1 ور 1 ماینس کاز a. د دې دواړو مونږ لږ LCM واخلو، هغه د دې دواړو د پراډکټ برابر وي 1 پلس کاز a انټو 1 ماینس کاز a. اوس دا راوالو په دې ډیوایډ کو، دا تاسو ذهن کې وګورئ چې دا لګېدلی دی، دا ته دې لاندې کې نو 1 پلس کاز a به کینسل شي، 1 ماینس کاز a به پاتې شي او به 1 سره ملټیپلای کوي، دې نه به راشي 1 ماینس کاز a. دا تاسو بیا راوالئ په دې به ډیوایډ کې، نو دا راغستی دی، دا ته ذهن کې لاندې ولګوئ، دا به کینسل شي، 1 پلس کاز a به 1 سره ملټیپلای کوي، ان راځي 1 پلس کاز a ماینس کاز a پلس کاز a، دا به کینسل شي، 1 پلس 1 نو تاسو سره راځي 2. لاندې مونږ یو فارموله اپلای کولی شو a پلس b a ماینس b، دا مونږ څو پیرې اپلای کړه a سکویر ماینس b سکویر، a په دی تاسو سره 1 او b په دی تاسو سره دی کاز a. نو 1 ماینس کاز سکویر a تاسو سره رالی او 1 ماینس کاز سکویر a د دې په دی تاسو لګولی شئ ساین سکویر a. دا مونږ یو څو سوالونو کې مخکې وکړو، زه رایزیوم کوم دا چې تاسو هغه وکتل. دا تاسو بیا داسې لیکلی شئ 2 انټو 1 اوور ساین سکویر a او 1 اوور ساین دا برابر وي د کوسیکنټ، دا به شي کوسیکنټ سکویر، ځکه د ساین سکویر تاسو سره او تاسو ته یو بله فارموله معلومه ده چې 1 پلس کوټینجنټ سکویر تیټا از ایکل ټو کوسیکنټ سکویر تیټا. دا تاسو ته پته ده 1 پلس کوټینجنټ سکویر تیټا از ایکل ټو کوسیکنټ سکویر تیټا. موږ سره دلته تیټا په ځای صرف a دی، نو موږ به د کوسیکنټ سکویر په ځای ویلیو لګو 1 پلس کوټینجنټ سکویر، او دلته انګل دی موږ سره a، دواړو سره یې ملټیپلای کوي 2 1 ځا 2 او 2 به کوټینجنټ سکویر سره ملټیپلای کوي، او دا تاسو کتی شي په کم یو سایډ باندې، په رایټ هینډ سایډ باندې تاسو کتی شي 2 پلس 2 کوټینجنټ سکویر a. دا موږ لیفټ هینډ سایډ اخیستی و او راغلو دی رایټ هینډ سایډ. 14 نمبر کوېسچن کې بیا موږ لیفټ هینډ سایډ راوالو او د رایټ هینډ سایډ راوستو ته کوشش کوو. دا پاور 4 دی، نو دا پاور 4 زه نه داسې لیکلی شم 2 2 ځه واپس چې 4 راځي، دا شان دا هم داسې لیکلی شم ساین سکویر b هول پاور 2، دې نه واپس ساین پاور 4 راځي. دا مونږ یو فارمولې ته واړو a سکویر ماینس b سکویر، دې په ځای مونږ لګولی شو a پلس b او بیا لګولی شو a ماینس b. دلته مونږ سره د a په ځای دی کاس سکویر b او د b په ځای دی ساین سکویر b، دا شي a پلس b a ماینس b به دې پله شي. نو دا کاس سکویر b پلس ساین سکویر b، دا کاس سکویر تیټا پلس ساین سکویر تیټا، دې په ځای تاسو 1 لګولی شئ او دغه کاس سکویر b دا په خپل ځای رالو، تاسو به سره دلته ولیکئ بیکاز کاس سکویر تیټا پلس ساین سکویر تیټا دا برابر وي د 1، ځکه مونږ دې په ځای 1 ولګولو. اوس کاس سکویر b ماینس ساین سکویر b تاسو خپل ټارګټ ته وګورئ، دلته ساین شته کاز نشته، دا کاز به مونږ ختم کو 1 لګولو سره دې باندې څه فرق نه راځي. کاس سکویر په ځای مونږ بل څوک لګو، دغه ماینس ساین سکویر b لا ایډوانس کې ولګوئ، کاس سکویر b په ځای به څوک مونږ لګو. نو دا ذهن کې راولئ چې دلته تیټا په ځای تاسو سره b دی، مونږ به کاز b معلومو، دا ساین به ترې اپله واړو، دا ساین چې اپله واړو دا به شي ماینس او تیټا په ځای تاسو دلته b ولګوئ، نو ستاسو د کاس سکویر b په ځای مونږ لګولی شو 1 ماینس ساین سکویر b، دغه 1 سره ملټیپلای کوي هېڅ فرق نه کوي، دا ماینس 1 ساین سکویر b دا ماینس 1 ساین سکویر b، نو دا به 2 ساین سکویر b راشي او ساین به د ماینس ولګو. نو دا ستاسو وګورئ کوم سایډ دی، دا ستاسو دی رایټ هینډ سایډ، دې ته به هم تاسو لیکئ هینس فروډ. کوېسچن نمبر 15 کې تاسو دې بک کې دا لږ کریکشن وکړئ چې د دې پلس په ځای تاسو سره دا څه دی، دا تاسو سره دی ماینس، بیا تاسو دا دې نه دا رایټ هینډ سایډ خو په اسانه راځي او داسې به دا صحیح کېږي. نو موږ د ساین وای او د کاز وای دلته لږ LCM واخلو، هغه دواړه مختلف دي، نو جس پراډکټ پر د LCM شي، دا تاسو راوالی پر ساین وای ډیوایډ کوي، مطلب ذهن کې د ساین وای ولګوئ، دا به ترې کینسل شي، کاز وای به پاتې شي، کاز وای به تاسو د نیومریټر سره ملټیپلای کې ولګوئ، ماینس په خپل ځای، دا به تاسو بیا راوالی په کاز وای به ډیوایډ کوئ، نو کاز وای به ترې کینسل شي، ساین وای به دې دواړو سره ملټیپلای کې راشي، کاز وای ساین وای سره ملټیپلای شي، راځي ته کاز وای ساین وای، کاز وای او کاز وای ملټیپلای کوي، کاز سکویر وای دا دواړه بیا ملټیپلای کوي، ساین وای کاز وای زه لګوم کاز وای ساین وای
ماینس او ماینس دا بشي پلس ساین وای او ساین وای دا بشي ساین سکویر وای او لاندې دا LCM په خپل ځای باندې موجود دی. لکه تاسو ساین وای کاز وای په ځای کاز وای ساین وای ولګوئ هیڅ فرق نه کوي ځکه 2 1 او 1 2 دواړو نه جواب 2 راځي مخکې انسې اخوا دېخوا کولو باندې فرق په ملټیپلای کې نه کوي. نو کاز وای دا پلس کړی دا ماینس کړی دا به کینسل شي کاز سکویر وای پلس ساین سکویر وای دا مونږ ویلی دی دا د 1 برابر وي. دلته به تاسو ورته ریزن ورکړئ چې کاز سکویر وای پلس ساین سکویر وای this is equal to 1 ځکه مونږ دلته 1 ولګو کاز وای او ساین وای دا په خپل ځای باندې موجود دي. د دې 1 په ځای کې مونږ 1 2 ملټیپلای کې ولګو نو څه فرق نه کوي. نو دا 1 اوور کاز وای به جدا کوي او 1 اوور ساین وای به جدا کوي. 1 اوور کاز دا د څه برابر وي کاز ریسیپروکل وي د سیکنډ 1 اوور کاز دا به د سیکنډ برابر شي او ساین دا ریسیپروکل وي د کو سیکنډ یا کو سیکنډ ریسیپروکل وي د ساین چې 1 اوور ساین راغلی دی په ځای موږ لګولی شو کو سیکنډ وای. دا هم تاسو وګورئ دا ستاسو رایټ هینډ سایډ دی. نو موږ لیفټ هینډ سایډ اخیستی و او راغلو د کوم یو سایډ رایټ هینډ سایډ تاسو رایټ هینډ سایډ شي. کوېسچن 16 کې موږ بیا لیفټ هینډ سایډ الو او د رایټ هینډ سایډ ته راوستلو کوشش کوو. لیفټ هینډ سایډ کې تاسو سره دا ریزلټ دی سیکنډ ایکس په ځای زه لګولی شم 1 اوور کاز ایکس دا مونږ ویلی دی ټینجنټ په ځای زه لګولی شم ساین ایکس ډیوایډ بای کاز ایکس او دا هول سکویر دا په خپل ځای باندې دی. کاز ایکس په تاسو یو پیر ولیکئ او بره به راشي 1 ماینس ساین ایکس او دا سکویر په خپل ځای باندې. اوس دا سکویر په برانو باندې هم دی 1 ماینس ساین ایکس باندې هم دا سکویر دی او لاندې په کاز ایکس باندې هم دی دا دا به شي کاز سکویر ایکس. کاز سکویر ایکس په ځای زه څه لګولی شم مونږ به ځان له معلوم کړو ده مونږ ته پته ده ساین سکویر ایکس پلس کاز سکویر ایکس دا برابر وي د 1 دا نه چې دا کاز سکویر معلوموي دا ساین سکویر ته دې پته راوړئ دا به شي 1 ماینس ساین سکویر ایکس نو د کاز سکویر ایکس په ځای به تاسو ولګوئ 1 ماینس ساین سکویر ایکس او دا بره 1 ماینس ساین ایکس هول سکویر دا په خپل ځای د کاز سکویر ایکس په ځای مونږ لګولی شو 1 ماینس ساین سکویر ایکس او 1 ماینس ساین سکویر زه a سکویر ماینس b سکویر فارمولې ته ځان له اړوم دا داسې لیکلی شم 1 سکویر ماینس ساین ایکس هول سکویر دا a سکویر ماینس b سکویر شو a په ځای شو تاسو سره 1 دا a پلس b شو 1 پلس ساین ایکس a ماینس b a په ځای شي 1 ماینس ساین ایکس نو د 1 ماینس ساین سکویر ایکس په ځای دا دواړه په پراډکټ کې لګولی شم 1 ماینس ساین ایکس هول سکویر دا په خپل ځای باندې او د 1 ماینس ساین سکویر ایکس په ځای موږ دا لګولی شو 1 پلس ساین ایکس انټو 1 ماینس ساین ایکس. نو دلته وګورئ 1 ماینس ساین ایکس بره 2 دي دلته لاندې یو دی یو به دلته کینسل شي یو به پاتې شي نو بره به یو پاتې شي 1 ماینس ساین ایکس او لاندې تاسو سره پاتې شو 1 پلس ساین ایکس او دا تاسو وګورئ کم سایډ دی دا ستاسو دی رایټ هینډ سایډ زمونږ دا ریزلټ د رایټ هینډ سایډ برابر راغلو. لاست کوېسچن دی زمونږ 17 نمبر ساین ایکس انټو ټینجنټ ایکس پلس کاز ایکس از ایکول ټو سیکنډ ایکس مونږ بیا دې کې لا لیفټ هینډ سایډ اخیستی دی مونږ د ټینجنټ ایکس په ځای لګولی شو ساین ایکس ډیوایډ بای کاز ایکس او دا کاز ایکس دا په خپل ځای دلته ما صرف څه یوز کړل د ټینجنټ ایکس په ځای ما یوز کو ساین ایکس ډیوایډ بای کاز ایکس نو دا ساین ایکس او ساین ایکس دا لږ ملټیپلای کوي راځي ساین سکویر ایکس او ډیوایډ بای کاز ایکس په خپل ځای دلته د کاز ایکس لاندې تاسو 1 ولګوئ او لږ LCM تاسو واخلئ نو کاز ایکس او د 1 LCM تاسو واخلئ کاز ایکس راځي کاز ایکس په کاز ایکس ډیوایډ کوي 1 راځي 1 ساین سکویر سره ملټیپلای کوي همدغه ساین سکویر ایکس راځي کاز ایکس په 1 ډیوایډ کوي کاز ایکس راځي کاز ایکس سره ملټیپلای کوي کاز ایکس دا به راشي کاز سکویر ایکس کاز سکویر ایکس پلس ساین سکویر ایکس دا مونږ ته ویل نون فارموله ده دا د 1 برابر وي او 1 اوور کاز دا کاز ریسیپروکل د سیکنډ نو 1 اوور کاز د کاز ریسیپروکل او دا د سیکنډ ایکس برابر وي او دا ستاسو شو کوم یو سایډ دا ستاسو شو رایټ هینډ سایډ دلته یو فارموله یوز کړه کاز سکویر ایکس پلس ساین سکویر ایکس دا برابر وي د 1 او دا ځای نه بیا 1 اوور کاز ایکس مونږ ته پته ده سیکنډ ایکس برابر دا مونږ سره رایټ هینډ سایډ رالو دې سره ستاسو د ایکسرسایز کمپلیټ شو امید ساتم تاسو به څه ناڅه پوه شوي یئ
नेक्स्ट वीडियोस के भी आमंग दे चैप्टर लास्ट एक्सरसाइज भी आको इंशाल्लाह।